قابیل راولګېدو د حابیل قتل کو په دغه وخت کې حضرت آدم علیه السلام د صفا مروه په منځ کې او د صفا مروه په منځ کې د کې زلزلہ رااله ناصابه زلزلہ رااله سخته زلزلہ آدم علیه السلام یا الله خیر د الله نوم د خلینه اوتلو جبريل علیه السلام راغی وتوی یا جبريل لاسه چل شوی دی زموږه او خوځیدل هغه ورته استا یو بچی را ولګید ستابل بچی قتل ویداړم به زلزلہ وا چې کله په امت کې اختلاف پیدا شي او قتل او غارت چې کوم دی عام شي په دې امت باندې به عذابونه راځي د دین مده الله مدد او نصرت اوچتیږي چې کله دغه قتل نو شوي دنیا کې زلزلہ نه وراغلي خو چې کله دغه قتل او شو یړم به زلزلہ و چې د قتل د وجنه الله راوستل د دینه مخ کې دغه وجلو نه مخ کې په ټول او بخوږي وي خو چې کله دغه قتل او شو او ارزه کې به او بوي ارزه کې به او براوته خو چې کله دغه قتل او شو نو بیا به او بنوي وسم جبال زینو کې او براوځي نه تروي وي نو دا دغه قتل په نتیجه کې چې دا یو قتل قابیل راولګي د حابیل قتل کو دغه د وجن د او تروي شو د او خراب شو دغه ټیمه پورې با هر ونه میونی ولا سپیدار به میونی ولا او دغه رنګ بکانی به هر یو بوټي به میونی ولا خو چې کله دغه قتل وشو نو بعضو ونو میوه پر خدا او د بعضو ونو میوه چې کوم دی خراب شو هغه د خوراک قابل پاتې نشو دغه نه مخ کې چې څومره ونی وي او میوه به نیولا نو هغه کې به ازغینو په ټول ونو کې به ازغی په یو قسم ونه کې به ازغینو خو چې کله دغه قتل وشو قابیل راولګي د حابیل قتل کو هغه نه ورستو چې کوم دی په ونو کې ازغی ولګیدل وداد د یو قتل نحوستو چې دا دومره انقلاب په دنیا کې راوستو نن په سونو قتلونه کیږي مسلمان وې ز کامیاب نشوم څنګه به کامیابی